نن مې د ظلم یو داستان ولیدو، په قام مین مې په زندان ولیدو. ډېر ښه. نن مې د ظلم یو داستان ولیدو، په قام مین مې په زندان ولیدو. پکې سودا د پښتون قوم کېدله، دلته مې داسې یو دوکان ولیدو. ډېر ښه. ما شینواري نن د انسان جامه کې، دلته بلا شیطانان ولیدو. ډېر ښه شینواري صاحب، ډېر نن زبردست. سبا د ښکلي سیدي دا مفاد پرسته دوی باره کې مې یو غزل لیکلی دی چې اوس په ښکلو هېڅ ادبار کولی نشم، اوس په ښکلو هېڅ ادبار کولی نشم، نور سفر په دغه لار کولی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. په ننني ولاګ کې را سره موجود دی سمی شینواري چې د ګورنمنټ ډګري کالج ډګر بونیر د بی ایس اکنامکس سټوډنټ دی او د اکنامکس سټوډنټ سره سره د پښتو په ادب کې هم ډېر ښه ماهر دی او د پښتو په ادب کې په شعر کې هم ډېر کار کړی دی، دغسې غزل هم ډېر ښکلی لیکي. نن د هغه سره موجود دی، د هغه نه به یو څو خبرې ورسره کوم، د هغې نه بعد به یو غزل اورو او داسې یو څو شعرونه به ترې اورو. نو تاسو را سره د اخره پورې اوسئ. د سمی شینواري نه تپوس کوو چې دو شاعري په کم سټیج کې شروع کړه او دغسې حال وال تپوس کوو، تاسو را سره اوسئ. السلام علیکم شینواري صاحب، څنګه چل دی؟ وعلیکم سلام. سلمان خان څنګه حال دی؟ خیر دی؟ الحمدلله. څنګه ژوند څنګه تېرېږي؟ الحمدلله، شکر دی. ها، تاسو راته دا ووایئ چې دا شاعرۍ آغاز مو څنګه وکړو؟ تاسو خو ما ته پیله کې د یو اکنامک سټوډنټ ښکارېدی، خو دغسې د وخت تېرېدو سره تاسو راته یو ډېر بهترین شاعر ولګېدی. اصل کې شاعري چې ده نو شاعران زموږ مشران وایي چې شاعري د دوو وجو نه چې کوم دی انسان د دې آغاز کوي نو د دې دوه وجې کیدی شي. بلکل. نو یا چې کوم دی د عاشق شي نو شاعر شي، او یا د دې فن سره ډېر شوق وي. نو په مونږ کې الحمدلله دغه دواړه دغه دي، د دې په وجه باندې مونږ ښه لکه تاسو په عاشقۍ کې مې انوال شوي یې لکه عاشقۍ کې مونږ بلکل انوال شوي. او دا شاعري مو شروع کړې د کوم وخت نه؟ د سکول لایف نه یا کالج لایف نه؟ شاعري خو په اصل کې ما شروع کړې د 2018 نه وه، خو ما به چې کوم هغه ولیکو نو ما له خپله خوند نه راکو، نو بیا به ما هغه مطلب مخې ته به مې نه شو کوو که نه. خو 2023 کې چې ما کوم دغه وکړو نو هغه الحمدلله لکه کوم مینهوال چې دی خوښوي نو په دې وجه باندې ما خپل هم د ځان نه امیدونه پیدا شو چې او زه خو هم شعر لیکلی شم. بلکل. لکه سوشل میډیا ته په 2023 کې راووتې. 2023 کې. ها، نو زموږ د کتونکو ته به یو غزل ډالۍ کې، ټیک ده، دغه شان یو څو شعرونه به ډالۍ کې، نو څه غزل به ډالۍ کولی شي؟ بلکل بلکل. مونږ خو یو دغه لیکل دی په دې موجوده حالاتو. بلکل د دې موجوده حالاتو سره یو سمون خوړونکی یو غزل ډالۍ کا. او غزل دی یو څو شعرونه به تاسو ته ډالۍ کړم چې نن مې د ظلم یو داستان ولیدو، په قام مین مې په زندان ولیدو. ډېر ښه. نن مې د ظلم یو داستان ولیدو، په قام مین مې په زندان ولیدو. پکې سودا د پښتون قوم کېدله، دلته مې داسې یو دوکان ولیدو. ډېر ښه. او مفاد پرسته څه بې شماره ناستو، مفاد پرسته څه بې شماره ناستو، په قام مین مې څو کسان ولیدو. وایه ډېر ښه. او په حقیقت کې د یهودو جنګو، په حقیقت کې د یهودو جنګو، خو پکې ګیر مې مسلمان ولیدو. په حقیقت کې د یهودو جنګو، خو پکې ګیر مې مسلمان ولیدو. او ما شینواري نن د انسان جامه کې، دلته بلا شیطانان ولیدو. ډېر ښه شینواري صاحب، ډېر زبردست، ډېر ښکلی یار. بلکل د دې حالاتو سره مطابق دا یو څو شعرونه در ډالۍ کړو. او بل چې کوم دی نو نن سبا د ښکلي سیدي دا مفاد پرسته دوی باره کې مې یو غزل لیکلی دی چې اوس په ښکلو هېڅ ادبار کولی نشم، اوس په ښکلو هېڅ ادبار کولی نشم، نور سفر په دغه لار کولی نشم. یو ځلې بیا اوس په ښکلو هېڅ ادبار کولی نشم، نور سفر په دغه لار کولی نشم. او که دې خوښه وي نو زړه ته زما واوره، که دې خوښه وي نو زړه ته زما واوره، نور د هیڅ چا انتظار کولی نشم. هر سمي صاحب ته خو ډېر په زړه سوی. ډېره مننه. که دې خوښه وي نو زړه ته زما واوره، نور د هیڅ چا انتظار کولی نشم.
او بعضې خلکو سره ناسته خپل توهین دی ډېر غیار بعضې خلکو سره ناسته خپل توهین دی خو دې بعضو ته انکار کولی نه شم او په یوه میاشت کې 4 هفتې یارانو په یوه میاشت کې 4 هفتې یارانو دا جمعه او دا اتوار کولی نه شم دا دې پکې ملګرو ته ډالۍ دا د رشید ګل ته ډالۍ چې په یوه میاشت کې 4 هفتې یارانو دا جمعه او دا اتوار کولی نه شم او شینواري د کړو په شمار د ګوتو ستړی شینواري د کړو په شمار د ګوتو ستړی نور زه دا د ګوتو شمار کولی نه شم ډېر ښه زبردست یاد قدرمنو کتونکو دا زمونږ مرکه وه د سمی شینواري سره او ډېر ښکلي شعرونه وویل او ډېر موږ ته هم ډېر انجوایمنټ واخیست تاسو ته هم واخلئ او دا نننی پروګرام زموږ پای ته رسي د بل پروګرامه پورې ما خپل رول له سلمان خان له اجازت ورکوئ بیا به راځو په یو نیو ولاګ کې تاسو سره به نوي سره وړو تھینک یو سو مچ